ګرانو اوریدونکو ویلکم بیک. موږ یو ډېر سنسټیو ایشو باندې دلته خبرې اترې کولی یو که دا لاهور دی که ملتان دی پېښور دی اسلام آباد دی راولپنډي دا ټول تقریبا سپیسیفیکلی اووه ښارونه داسې دي چې هغه ډېر زیات بې حده د یوه خطرې کې دي او دا خبره موږ لایټ نه دي اخیستل پکار. اسلام آباد حوالې سره خبرې کوو بیکاز اټس کیپیټل اف پاکستان او چې کیپیټل وي هغه ریپرزینټ کوي د انټایر کنټري. نو چې د هغې ماحول داسې خراب شوی دی چې هغه سرو هیزرډس کې را روان دی نو حسیب بھائی هلته خو بوټي هم ډېر زیات دي شینکي هم زیات دی نو وای اسلام آباد سر یو خو تاسو وکتل اسلام آباد په دې څو کلونو کې ډېر زیات آباد شو. مخکې که تاسو تللی تاسو به کتل چې تاسو به ودرېدئ نو تاسو به دومره په سګنل باندې ټایم نه تېرول. اوس خو هلته کې هم ټرافیک کنجسشن راغی سر او دویم هلته تاسو وکتل چې هلته د ریل اسټیټ یو بوم را روان لکه اسلام آباد آدم آباد شو شو سر او رو خدا نخواسته داسې نه چې برباد شي چېرته ځکه د پېښور هلته جوړ نه شي ځکه چې یو خو تاسو وکتل چې ټریز په ځای باندې به کټینګ روان و هلته کې پلازې لګیا دي جوړ ابسولوټلی زه هغه ورځ روان وم ایرپورټ ته نو زه چې واپس راتلم نو ما کتل دلته هاوزنګ سوسایټي او دې طرف ته هاوزنګ سوسایټي نو ما ویل چې یار دا بیسیکلی یو ریزروډ ایریا و لکه فارسټ و که نه جي نو فارسټ او دویم هغې د لاسه ای به پېښور ته هم یو سپورټ راکړو ځکه چې ستاسو فارسټ نو دلته کې هم لږ ښه هواګانې به راتلي یو بفر زون جوړ شي بفر زون به جوړ سر نو انفارچونیټلی یو خو هلته کې تاسو ته پته ده چې ټرافیک کنجسشن ډېر شي نو د ګاډۍ چې یو ځای کې ولاړ سر هلته کې الوګې جوړېږي امیشن جوړېږي هغه بره روان وي رو بره روان وي هغه بیا یو شیلډ جوړ کړي نو صفا هوا لاندې رانیستو ته نه پرېږدي. دویم که تاسو ګورئ سر نو زمونږ طرف ته چې دا ویسټ جوړېږي مونږ چې دا ګند جوړېږي دا به چېرته خو ځي که نه بس مونږ خو ګند جوړ کړو بیا نه یو خبره اوس خو یې چېرته هم نه ځي اوس خو کورونو مخې ته پروت دي او اور ورته ولګي او اول به زمونږ علاقې کې هاني تاسو به کته چې هر سهار به د ډبلیو ایس ایس پی والا خاکروب راتلو هغه به ګاډي کې ګند اچولو لاس ګاډي کې وړو به هغه ختم شو جي زمونږ ایریاز کې خلک بالکل ختم شو. اوس سهار چې تاسو روزي نو د هر چا کور مخې ته ګند پروت دي. موږ خو سپیسیفیکلی دا کړي دي چې یو ماشومان هم خپل ټرین کړي دي زمونږ ماشومان کور ګند چې دی هغه ډایرکټ ګندوینډ نه دی هلته یې رسوي او هلته یې لړکوي سهار وختي پانګونو مال نو زمونږ د کور یو ګند هم نه زمونږ کور مخې ته وي نه زمونږ سټریټ کې وي خو چې زمونږ سټریټ نه تاسو څنګه وځئ هر یو سټریټ کې ډیري پراته زه خو دا خلکو ته حیران یم چې دوی ژوند څنګه تېروي دا ماشي او مچان او لکه دوی به چېرته ځي یہ ڈینگی یہ زکام وغیرہ ایسے تو نہیں آتا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ گند جو سارے ادھر پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آتا ہے. تاسو رسوي څه انټرسټینګ تاسو ویلې بالکل ټیچر او سټوډنټ ملاو شوي دي after so many years. یس اسٹوری اور سراج عارف سر کے پیکج ہے اور یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے مطلب کافی 20-25 سال جو ہے ابھی دیکھ لیں گے اس پیکج کو 20-25 سال بعد ملے ہیں تو ان لوگوں کی سٹوری جو ہے سر نے کور کیا دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں. مان کې په ډومبي ځل د یو داسې خوندور او زړه راښکونکي محفل تابع شوي وه د کوم محفل تر مخه چې په یو ښکلي او خوشګوار ماحول کې 28 کاله پس په یو سکول کې تعلیم ترلاسه کوونکي ملګري یو ځای شوي وو. په دې خوندور محفل کې طالب علمانو سره د پېښور ګورنمنټ متنو سکول کې هغه استادان هم شریک شوي وو چا چې د یاد کړی شوو طالب علمانو د روښانه مستقبل دپاره خپلې ذمهوارۍ په سر اخیستې وي. د پېښور کوهدامان متنو سیمه کې جوړ کړی شوي دستوره کې ګډون کوونکو مشرانو هم د سکول او د تعلیمي دور په حواله څه داسې وویل. زموږ چې کوم شاګردان دي دا 1996 بیچ و او دا د موږ ډېر مشکور یو چې دوی په دې لږ مختصر ټایم کې ډېر د استادانو له دومره زبردست پروګرام وکړو. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس قابل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس محبت کا اظہار کیا اور اس محبت کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. موږ په کلاسونو کې لوړېدلي یو موږ په کلاسونو کې وال خوړلي دي د استادانو نه نو هغه کیسې هغه خبرې هغه هر څه به ډسکس کوو انشاءالله دې کې او یو خوند به ترې اخلو. 28 سال بعد موږ ملګري یو ځای شو زموږ استادان
دا 28 سال بعد مونږ ملو شو او دې سره مونږ سبق ویلې مونږ ته نیغه لار خورې ده. الحمدلله ډېر ښایسته وخت هم تېر کړی او طالب علمانو ته هم سبق ښودلی دی، تعلیم هم ورکړی دی. مختصر دا خبره کوم چې ما د چا وخت به شو هلکه استاد ته ولې شی راغلی یار زما پیریډ ضایع کېږي زه خو نه راځم. نو چا خوست که بیا راځه که نه وایي پیریډ مې ضایع کېږي راپسې د فلاني استاد پیریډ دی هغه راسره بیا جنګ کوي. 28 کاله وړاندې په یو سکول کې تعلیم ترلاسه کوونکو مشرانو ویلي دي چې راتلونکي وخت کې به هم هغوی یو بل سره د تګ راتګ دغه تړون جاري ساتي او یوازې خپلو کې نه بلکې هغه استادان هم د سر ګلونه دي چې د دغه طالب علمانو روښانه مستقبل دپاره په ځان شپه او ورځ یو کړې وه. ګرانو کتونکو ډېر انټرسټینګ پیکیج موږ بیګا په دې باندې خبرې کولې ډېر لیټ پورې ناست یو ترور مې ناسته وه او کلي نه هم څه مېلمانه راغلي وو هغوی سره ګپ شپ هم لګولو نو 28 سال مخکې خبره راغله نو هغوی ویلې چې داسې 30 کاله مخکې زموږ کلي کې به خاوره ډېره زیاته وه خاوره نه او موږ به هغه خاورې دومره ډنس خاوره به وه که نه دومره ډیپ به وه چې هغې کې به موږ لتې والې او دا دوړې به وې که نه وایي موږ به نه بیمارېدو. نو اوس سړکونه جوړ شو اوس پکې ټرافیک دی اوس بیماري زیاته شوه هغه خاوره موږ دپاره ښه وه خو دا د دې امیشن دا چې کوم لوګی دی د ګاډو دا خطرناک دی. سړکونه خو جوړ شو ګاډي هم جوړ شو او موبایل هم جوړ شو اور بیا ورپسې ټیلیفون رالو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہو کہاں سے؟ جی زه لنډې کوتل نه خبرې کوم خپل نوم نشم شو کولی مدر اف مبشر ویلی شم. جی 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 مدر اف مبشر څه به ویل غواړئ سموګ حوالې سره؟ زما خو ستاسو ټول ډېر زیات خوښ او ستاسو پروګرامونه ماشاءالله ټول ډېر خوښ دي او ډېر ایجوکیټډ خلک یې او چې کله مسخرې والا پروګرامونه کوي نو هم ډېر زبردست ریل لګي او چې داسې پروګرام کوي نو هم ډاکټر او پروفیسر او فلاسفر لګي که نه. او بله خبره دا ده چې دلته کې د تاسو د پلوشن باره کې خبرې کوئ نو دا اصل کې یم ویلې چې که نه نو زما پېښور ته واده شوی و نو زه 10 سال ما پېښور کې تېر کړل نو زه پېښور کې د انزایټي ډپریشن د دې پلوشن په وجه باندې زه د هغې شکار شوم لکه د څوک د ټینشن په وجه کېږي خو زه د دې څیز د لاسه شکار شوم ځکه چې زه به خپل کلي کې به ما غرونو سره ډېر ټایم تېراو که نه لکه مطلب غرونو رالیدل کتل نو زه بیا دلته زه بیماره شوم دې نه زه لاړم پاڼه چینار ته لکه مار پته وه چې دا غذا خبره ده چې زه څنګه پاڼه چینار ته لاړم نو هلته چې ما څنګه ماشاءالله ړومبۍ ساه واخېسته نو زه ما کې نوې ساه راغله که نه او زما یو بیبي هم د دې په وجه باندې لکه ایکسپایر شوی دی نو زه تاسو خبره کوم چې لکه د پاڼه چینار شو لکه داسې غیر علاقې شو چې موږ غریبانان خلک نه پرېږدي لکه پېښوریان او دا ټول نه دی پاڼه چینار والا ته دلته ازادي ده دوی ښکلې ازادۍ سره ځي او راځي زموږ غریبانان خلک هلته نه شي تللی هلته د سني او د شیعه مسله چلېږي نو زه وایم چې تاسو په دې خبره کار وکړئ که نه لکه چې د غرونو والا علاقو ته زموږ د پېښوریان وغیره لکه هلته ټرانسپورټ شي او هلته کې د دوی د فیسیلیټیز سهولیات وغیره هلته میسر شي که نه نو زه وایم چې دا دلته کې به دا ډېر دغه کم شي او بل دا واشرومونه چې دي که نه دا پخوانی والا سیسټم شروع شي کوم چې به پخوا باندې واشرومونو د خلکو که نه ډېرانونه به چې به نه خرابېدلې او دا شیمپوان او دا صابونونه کم شي د دې په ځای باندې نیچرل څیزونه دې خلکو ته دا دغه ورکړي دي چې تاسو دا نیچرل څیزونه سره ځان له هر څه لکه ځان صفا کوی دي خورې مونږ خو بس په ځان باندې خټې ولګولې او ولي کې به مو دانګل زه به کنګ جوړېږم زه به بادشاه کېږم دوی مرګ هېر کړی دی دوی دا نه و چې زموږ زندګي ډېره لږه ده دې زندګۍ کې به مونږ لږ خپل ځان لکه لږ دغه کړو لکه دا لږه زندګي ده نو مونږ د خپله دنیا هم ځان دپاره جنت جوړ کړو که نه نو دوی بس پلوشن دی او دا دغه ټول کوي نو زه یم چې لکه تاسو هغې طرف ته دا ازادي میله ورکړئ چې پاڼه چینار غیر علاقو ته راخلک چې دا فضاګانې لږ زمونږ په دغه کې هم راخپرې شي او بله خبره دا ده چې پېښور دا ټول الودګي او دا ټول بټې وغیره دا ټول ختم شي او دا لږ شي لکه د دې خلکو ته دا پکار چې لږ خیر دي کچا کورونو کې هم لږ اوسېږي ضروري نه ده چې هر سړی دی په بنګله او په بلډینګ کې اوسېږي که نه چې لکه دوی د هغه خپل دا هیرس کم کړي د دنیا دا هیرس چې دوی کوم راغلی چې دا لږ کم کړي ژوند خو دونه ډېر نه دی چې لکه دوی دونه اصل کې مسله هم دغه ده خورجانې چې
خلک دومره زیات ماده پرست شو چې هغوی ګاډی فیکټري جوړه کما او دا ټول ګندونه هم دې نه جوړېږي او دا تاسو چې خبر وکړئ انگزایټي او پینک اټیکس او هارټ ډیزیزز لنګ ډیزیزز دا چیسټ ډیزیزز دا ټول هم دې نه خورېږي لګیا دی او زه دا چې دومره خفه یم دا دې دپاره چې سبا به زما ماشوم څه کوي او بیا به د هغه ماشوم دپاره څه وي او که هغه به تھرو آؤٹ ماسک کې ګرځي 24 ګنټې دا ماسک نه یادومه زه پراپر ماسک یادومه چې کوم خلک اچي هغه دوران چې کوم تیزابیت والا کار کوي ساینسدانان چې هغه ماسک یادومه زمونږ د ماشومانو به هغه ماسکونه اچولي او اوس هم خلک اچي زه دا نه یم ابھی بھی پہنے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے موٹر بائک پہ میں دیکھتا ہوں ډیر خلکو اچولی دي اوس نن سبا ماسک ضروری دی سره ډیر ضروری دی ماسک نه بغیر نن سبا بهر داسې راوتل دي لکه چې تاسو ته د بلډ پریشر ګولۍ اډوایس شوي تاسو نه اچوئ ځکه چې ماسک اپ ټو سم ایکسټنټ خو تاسو پریونشن کوي که نه لکه چې تاسو اوس خامخا یا مخ لاس وینځل بار بار وینځل ځکه چې ډسټ دننه تللی وي نو دا هغه میکانیزم دی چې کم پریونشن دی خو یو کیور دی خو هغه مونږ ته ویل کېږي چې پریونشن از بیټر دین کیور که نه نو څنګه چې دوی خبرو که نه اټس ویری ریلیونټ چې تاسو یو داسې ماحول کې پاتې کېږئ تاسو په هغې باندې خامخا سره جوړېږي خو زه یارېږم په دې مې داسې نه زموږ د خلک پاړه چنار ته ورشي دی نه هم پېښور جوړ نه کړي ما همدغه ویلې خو ولې چې دوی خو چې چېرته ځي همدغه کارونه به کوي تھینک یو سو مچ اسف خان ډېر خوند وکړو تاسو سره او الله نه دعا کوو چې مونږ په دې اوورکم کړو دا پرابلم او سپیسیفیکلی په دې پلوشن باندې خپل ماشومان ایجوکیټ کړو چې اوس نه هغوی ټرین شي سایکلونه موټر بایکس غواړي هغوی پکار ده چې مونږ سایکل وغواړي مونږ هم پکار ده چې په سایکلو باندې شروع شو لکه د چای نه پرنګي زمونږ دلته ګاډي یو بریک ولو بیا راځو تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو په خیر راغلی وایو جی نن سبا کې او موږ سره دوه نوي مېلمانه بلکې یو نوی مېلمانه یو خو کوربه دی موږ سره هغوی ناست دی جی او هغوی سره راځئ چې ستاسو ملاقات وکړو پہلے ہمارے پاس جو ہیں وہ شوال زاہد صاحب دے هغوی اسٹارٹ اپ اے آئی کې آرټیفیشل انټیلیجنس کې او دی هم په ماحولیات باندې کار کړی دی ورسره شوال نو پروجیکټس کړي دي په هغې به موږ ګپ لګو السلام علیکم شوال السلام علیکم په خیر راغلی جی السلام علیکم او ورسره ګرانو کتونکو ګلحیان صاحب نن یو مسله راوړې ده چې ډېر زیاته ضروري ده زموږ د ماشومانو دپاره موږ دپاره د ټولو دپاره کتاب یو داسې دوست دی چې هغه تاسو نه پرېږدي او یو کتاب داسې دوست دی چې هغه تاسو لس ځله ویلی شي او چې کله یې وایي تاسو ته به یو نوې خبرې زده کړې ته ملاویږي مونږ سره ناست جی ګلایان صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ډیره مننه ذکي صاحب تاسو هانیه بیبي او ډیره مننه جی هانیه ګلایان صاحب څه وینا کوي بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ گلیان سر کا ایک پیکج ہے وہ پبلک لائبریری کے بارے میں ہے اور اس یہی مین پرابلم کے بارے میں کہ لوگ ابھی پڑھنا بھول گئے پڑھنا جو ہے بالکل چھوڑ دیا تو دیٹس وائی سر نے اس کے بارے میں پیکج بنایا ہے تو دیکھتے پہلے کال لیتے وائی ناٹ بڑی دیر سے آئی ہوئی ہے السلام علیکم جی سید رضا حسین شاہ خبرې کوم پاره چنار نه جی سید رضا حسین شاہ صاحب څنګه تاسو خیر دی الله احسان دی تاسو پروګرام ډیر زبردست دی ډیر ښه روان دی مونږ خو پېښور نه ټول درتلو پاړه چنار ته موږ ویل چې هلته اوسېږو زما مېلمه به وئ تاسو زما مېلمه به وئ او یو هفته به تاسو نه پرېږدم ښه نه 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 بالکل خو بیا هم را پرېږدئ ګورې نه هغه خو بیا پرېږدم خو چې تاسې په چنار انجای کوئ په غرونو به وګرځوم په هلته په نورو علاقو به وګرځوم چې تاسو پته ولګېږي چې په چنار خلک څومره ښه مېلمستیا ورکوي خلکو ته څومره ښه مهمان نواز دي جی بالکل پته ده مونږ ته جی تاسو ډېر مینه ناک او مېلمان نواز خلک یي
او ما دا عرض کولو مهرباني تاسو خپله ښې ما دا عرض کولو چې د دې نه مخکې یو خور دا خبره کوله چې هلته بو د تګې پر چنار ولا راځي په نورو پېښور ته په انډیا کې نورو ځایونو کې ښه ګرځي په ارامه او پېښور والا خلک یا نور خلک چې دي هغه پر چنار کې نه پرېږدي که نه نو دا ډېر افسوس خبره دی زه پر چنار خلک په دې باندې ډېر زیات خفه کېږو ولې چې په پارچنات چې دی هغه د مېلمستې ښار دی دلته چې دی اوس هم ډېر پېښوریان راځي دلته تقریبا مو خیال چې 1700 د نوښار والا پېښور والا او باجوړ والا یو دی والا بل دی والا کسان راځي مزدوري کوي او ډېرې مینې سره موږ چې دی هغې ته مېلمستا ورکوو پیسې هم ورکوو ډېړی ورکوو او نور خو پرېږده چې هغوی چې دی هغوی ته هغه کومه روټۍ موټۍ دی هغه هم ورکوو ډېر ښه ډېر ښه خبره نو بله خبره دا دی البته یو شی شته چې دا زه واضح کړو چې دا خوارج څه دي که نه خوارج هغوی دپاره پرچنار جهنم دی دا خو هر یو علاقه داسې پکار ده او چې نور چې مسلمانان دي زموږ ورونه دي د پاکستان هرې ویسې نه رسي صحیح هغه دپاره جنت دی او هغه د مو ورونه دي هغوی ته مو مېلمستا ورکوو په مینیا ورکوو ښه ورکوو بس انشاءالله بیا خو درځم وروره دا چل دی ما نمبر ځان سره نوټ کړه چې کله راسي دا تاسې ټول کوم پروګرام والا دي دا ټول راشي او ما ادرس به ادرس در کوم راشي یو ته کم از کم یو 20 دن به زه ښه روغه مېلمستا در کوم ډېره مننه خدای هم خوشحال لره آباد اوسئ نو ګرانو کتونکو لکه چې څنګه دی مو ویلې دې نه مخکې بلې خور هم هغې هم دا خبره وکړه چې پکار ده چې پانچینار کې آباد شو هغې دا ونه ویلې چې ډیفینټلی هغه فرقهوارانه فسادات خو هر چېرته شته دی پاړچینار کې هم شته دی خو مونږ چې یو قوم جوړ شو که نه او خپل ملک سره مینه شروع کړو د خپل ملک د ادارو سره مینه شروع کړو د خپل سټیټ سره مینه شروع کړو دا هر څه به ختم شي په دې باندې مونږ نه پوهېږو دشمن چې دی هغه ډېر په طریقې سره لګیا دی مونږ د خپل ځان خلاف کوي لګیا دی زما زوی چې کوم دی هغه زما خبره نه مني زه د زوی خبره نه منم دا حساب روان دی نن سبا نو په کور کې نااتفاقي جوړول ډېر اسانه ده او هغه خبرې بیا خورېږي تاسو یقین کوئ چې ما داسې تقریرونه اورېدلي دي چې اوس زما په خپل هم زړه خرابېږي چې زه هغه اورم چې یو وخت به داسې و چې موږ به د پاکستان دپاره اوس هم پاکستان دپاره خپل سر قربانولو اوس هم د هغه ورځ شته دی دې ملک دپاره موږ هر څه کولی شو خو د دې ملک خلاف باندې چې څوک پروپیګنډه کوي هغې سره موږ کله نشو میلاوی دی هلو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه سردار اعظم افریدي خبرې کومه جمرود نه سردار اعظم صاحب په خیر رالی دا تاسو یا دا څه پولوشن جوړ کړی دی سردار صاحب یاره همدې پاره مې ته دغه وکړو ښه دی چې دم دې دا پروګرام یې ښه دی پالوشن دپاره تھینک یو ځکه چې زموږ د انډسټریل اسټیټ کې یو څو کارخانې دي او چې څومره ډاکټران دي زموږ جبرود هسپتال والا څومره دغه دي ټول ورباندې خطونه لیکلي دي کوم زموږ چارواکي چې دي ذمہوار کسان نو هغه راشي بس یو 5000 روپۍ جرمانه کي او دلته خلکو د دومره بیماریو دغه لګېدلي چس بیماري دلته ماشومانو ته لګېدلې زموږ علاقه کې ډېر زیات هسپتالونه ډک شو ځای نشته دی تاسو پروګرام په وساتت باندې مونږ خاص کر زه کمشنر پېښور ته ریاض وسیع صاحب ته دا اپیل کوم چې هغې دې شي باندې دغه والي مخکې ور باندې دغه کړی و دې باندې اکشن اخیستی و څو ورځو له یې بند کړې وه صحیح اوس موږ بیا دا دغه کوو ورته چې یاره زموږ دا یخنۍ موسم کې دلته ډېرې زیاتې شي دا بیماریانې د پالوشن په وجه باندې ایګزیکټلي بالکل انشاءالله به ستاسو دا خبر ټول واکمنو ته ورسېدو جي او انشاءالله په دې باندې به ضرور څه ناسه کېږي اوس او ستاسو پرنګې پرسنالټیز چې رامخکې شي چې کوم د خلکو مشران دي د علاقې هغې په خپل اواز اوچت کړي دا به راځي چې دا رپورټ وګورو پبلک لایبرري حوالې سره او بیا شوال سره هم خبرې کوو او ګلیان صاحب سره هم کوو جی سلامونه او احترامات ګرانو کتونکو راغلیو شهدای APS پبلک لایبرري ته د
هغه لایبرری ده چې دې ته زده کوونکي راځي په دې کې کتابونه ګوري چونکې نن سبا د کتابونو لوست چې دی نو هغه ډېر زیات کم شوی دی چې کله انټرنیټ راغلی دی کله چې دا نوې جدید دور شروع شوی دی نو د کتابونو لوستل چې دي یا د کتابونو سټډي چې د هغه سټوډنټانو زده کوونکو پرېښې ده خو چونکې اوس هم داسې سټوډنټان داسې زده کوونکي شته دی چې هغه د پبلک لایبرري ته راځي او دلته خپله سټډي کوي خپل چې کوم کتابونه دي نو دا مختلف د هغو چې کوم امتحانات دي اگزامز دي د هغو لپاره تیاری کوي نو دننه ځو او په لایبرري کې چې کوم سټوډنټان موجود دي د هغې نه پوښتنې کوو چې هغه کوم قسم کتابونه ګوري او څه قسم تیاری کوي نو راځئ موږ سره او دلته دننه ځو او د سټوډنټانو نه پوښتنې کوو ګرانو کتونکو موږ دننه حال ته رالو دلته چې کوم زده کوونکي دي سټوډنټس چې هغه ناست دي ماشاءالله سټډي ټولو شروع کړې ده دا وخت موږ سره یو ملګری موجود دی دنه پوښتنه کوو خبر دا راته ووایي چې نن سبا د کتابونو چې کوم لوستل دي سټډي د هغه کمه شوې ده تاسو دلته د لایبرري ته راځئ نو کوم قسم کتابونه تاسو ګورئ او د څه دپاره تاسو تیاری شروع کړې السلام علیکم دی موږ خو دلته کې سیاسي سټډي لپاره راځو او نور ډیفرنٹ کوم میډیکل سټوډنټس یې هغه هم راځي دلته سټډي کوي خو زیاتره کوم دلته کې سټوډنټس یې هغه سیاسي پی ایم ایس سټډي لپاره راځي او هغې لپاره هغه دلته کې کوم بکس اویلیبل دي هغه سټډي کوي هغې نه فایده اخلي دا پبلک لایبرري ده نو دا راته ووایه چې کوم بکس دي یا کتابونه دي کوم تاسو ته پکار دي او ټول پکې میلاویږي که نه یو نیم پکې میلاویږي زیاتره خو میلاویږي پکې او بعض موږ ډیمانډ وکړو نو هغه بیا لایبرریان چې کوم دغه سټاف دی هغه موږ ته بیا نور سیټیز نه چې موږ ته بیا پرووایډ کړي مخکې ځو د نورو ملګرو نه هم پوښتنې کوو دا زموږ سره بل ملګری موجود دی ورو دا راته ووایي چې نوم دې څه دی تاسو کوم تیاری کوئ د کوم اگزام دپاره جی زما نوم افضل دی او زه امریکې ټیسټ لپاره تیاری کوم جی چې میډیکل لپاره چې کوم ټیسټ اخلي کېږي هغې لپاره جی دا راته ووایي چې دا کوم پبلک لایبرري ده د شهدای ای پی ایس په نوم باندې څومره تاسو سره په دې کې مرسته کېږي چې تاسو دلته راشئ یو ماحول چې کوم دلته جوړ دی د دې نه څومره مطمئن یې تاسو پیره جی دې نه موږ ډېر مطمئن یو ځکه که نه چې لکه دلته ماحول ډېر برابر دی لکه موږ کور کې هغه شانتې سټډي نه شو کولی چې څنګه موږ دغلته کوو ځکه چې زموږ نور ملګري هم دغلته راځي نو موږ ته چې څه مسله وي نو موږ هغوی نه تپوس کوو هغوی ته څه مسله وي موږ نه تپوس کوي لکه موږ ته ډېره فایده راکوي ډېره فایده او جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د دې ملګرو سټوډنټانو خبرې واورېدلې نو مخکې ځو د نور نه هم پوښتنې کوو چې نور د دې کتابونو په حوالې سره د لایبرري په حوالې سره څه ویل غواړي کیا کہیں گے اس پبلک لائبریری کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اشتیاق احمد ہے اور میرا تعلق چترال سے ہے سر یہ جو لائبریری ہے یہ مطلب کہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے ایک ہمارا ریسورس ہے جس کو ہم گھر میں ہمارے ہاسٹل میں یا بیٹھتے تو ادھر پڑھائی کا رجحان نہیں ہے اور ٹائم صحیح طریقے سے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں جب ہم ادھر آتے ہیں تو دوست ہے ادھر ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے وہ سب سے ضروری ہے پڑھنے کے لیے بہترین جگہ ہے سب سے بہترین جگہ ہے بہت شکریہ جی د دې ملګری خبرې تاسو اورېدلې دا وخت موږ سره بل ملګری دی دا راته وایي چې تاسو کوم دلته سټډي کوئ دلته مختلفو چې کوم سټوډنټس دي څوک د میډیکل لپاره تیاری کوي څوک د سیاسس لپاره دا راته وایي چې کوم فیس تاسو نه اخلي دا لایبرري لکه د فری اپ کاسټ نه فری اپ کاسټ دی جی نو تاسو ته څومره فایده درکوي دلته چې تاسو راځئ او دا سټډي کوئ زمونږ بس فایده دا ده چې سهار راځو د 8 بجو پورې دا ښایسته رپورټ وکتو لا جاري خو ګلیان صاحب وویل چې په خپله دلته ناست دی نو دوی نه به دا خبره تپوس کوو هانیه یو اول به چې کله تاسو چاله ګفټ ورکولو که نه سالګرې لکه موږ له به چې ګفټ راتلو نو کتاب به راتلو پنسلو پیکټ به رالی راکو پین به یې راله راکو شارپنر ربر دا شیزونه نن سبا ماشومانو له څوک څنګه ګفټ وړي تاسو ته پته ده سر زیادہ تر اب کیا ہے کپڑے اور اس کے ساتھ موبائل اور چیزیں ٹیبلیٹ وغیرہ سر یہ ہے کہ وہ پڑھنے کا جو شوق تھا وہ بالکل ختم ہے ہم نے کی ہے نا غلطی ہماری ہے ہمارے والدین ہمیں کتاب لا کے دیتے تھے ہم کتاب پڑھتے تھے جو نسخے ہوتے تھے جو بالکل اصل نسخے ہوتے تھے جو خود لکھے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں سے وہ نسخے بھی دادا اللہ بخشے انہیں وہ کہیں سے بھی پیدا کر کے لا کر مجھے دے دیتے تھے کہ یہ جیسے کاکا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے
یا رحمان بابا نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں یا خلیل جبران کے. تو اس طرح بڑے زبردست بکس ہم نے پڑھی. کیا فیل ہوا څه فیل شو تاسو ته چې لاړې تاسو دلته؟ زکي صاحب لکه څنګه اوس دا نوې جدید دور شروع شوی دی د انټرنیټ زمانه ده، خو که وکتلی شي د کتاب ځان له یو خوند او بېله مزه ده. بل دا ده چې کتاب څوک لولي که نه، نو د هغه چې څه لولي هغه په ذهن کې کښېني. که په موبایل کې څوک وایي زه سټډي کوم، دا خو ټیک شو، دا اوس ضرورت هم دی او نوی جدید دور دی. خو په موبایل کې چې کومه سټډي کوي एकदम به درته څه ویډیو مخې ته بله راشي، څه بل یا به په فیسبوک کې بیزی شي یا به په چافون به راشي، نو ستا هغه سټډي متاثره شي، ډسټرب شي که نه. نو د کتاب چې کله لولې صرف هغه کتاب باندې به ستا فوکس وي. نو د کتاب یو دغه فایده وي. بل دا دی چې په کتابو لکه نور شیونه ورسره سړی نشي کتلی. بل دا کوم چې پبلک لایبرري ده، سرکاري لایبرري ده، دا د اے پی ایس شهدا په نوم باندې اوس جوړه شوې ده، ارکایز لایبرري کې. نو دغه بیا موږ وروسته ملګرو سټوډنټس چې کوم وو هغوی سره ما خبرې وکړې، نو هغه وویل چې یو خو موږ د یو بل نه زده کړې کوو. څوک د سی ایس ایس ایګزام تیاری کوي، څوک د میډیکل. نو موږ ته څه مشکل راشي، څه خبره باندې یا څه په سبق نه پوهېږو، نو هغه به یو بل ته ښایي هم، لکه مختلف هغه که نه یو ځای باندې نه شي. نو دغه ورته ډېره فایده ده. بل د مختلفو علاقو چې کوم سټوډنټس دي هغه راغلي دي او هغه دلته موږ سټډي کوو. یو خو ماحول هم ډېر زبردسته دی. بعضې کور کې چې ناست ماشومان شور کوي یا د کار وینا وشي، خو دلته موږ صرف او صرف دغه سټډي ته د مطالعې ماحول دی او جې مطالعې ماحول دی او لکه نور موږ څوک ډسټرب کوي نه. او بل دا دی چې داسې خاموش ځای دی او هر قسمه کتابونه چې دي نو هغه پکې هم لګي. بلکې لکه دې چې ویلې چې زموږ ماشومانو دپاره ګورئ دا اوس ډېر زیات ضروري ده. شوال موږ سره ناست دی د آرټیفیشل انټیلیجنس مصنوعي ذهانت خبره چې موږ کوو، نو هغې کې پاکستان چانه شاته نه دی. د دې سټارټ اپس یو پروګرام و او هغې کې پوره پاکستان کې دې هغه مقابله ګټلې ده. څه و هغې کې د مې نه پس به شوال نه تپوس کوو. ګرانو کتونکو ویلکم بیک. زه هانیه تاسو یو ځل بیا خوش آمدید وایو. شوال نه موږ تپوس کړی و چې یاره دې چې کوم سټارټ اپ و د دې چې کوم پوره پاکستان کې دې ګټلې ده هغه څه حوالې سره و اے آئی؟ جی السلام علیکم. سو ذکی بھائی بیسیکلی موږ دا سٹارټ کړی یو سٹارټ اپ په نامه علاجګر سروسز پرایویټ لمیټډ بیک ان 2018. دینه مخکې موږ کار کولو نو کال اے ډاکټر په نامه کنه، کال اے ډاکټر. نو هغه سمپل زموږ اپارټمنټ سیستم و کنه، لکه موږ اپارټمنټ بکس کولو د ډاکټر. هغې نه پس موږ د خپل سٹارټ اپ باندې ورک آؤټ وکړو او دې کې موږ ټیلی میډیسن سروسز ایډ کړو کنه. موږ خپل ډیوایسز چې کینیډا نه امپورټ کړو کنه پاکستان کې، ورسره موږ سافټ ویر جوړ کو او سافټ ویر موږ بیا موږ چې د هیپا کمپلاینس ته اپروف کو کنه. نو لاست ایئر چې د یو اناؤنسمنٹ رالو فیسبوک باندې چې پرایم منسٹر نیشنل انوویشن اوارډ کیږي، نو ما هم پکې اپلای وکړو. نو موږ هلته لاړو، نو تھرو آؤٹ پاکستان دیر ور لایک 7.5 لیکس سٹارټ اپس چې کوم اپلای کړی، نو هغې کې 300 چې کوم دی هغه شارټ لسټ شوی و. نو هغه شارټ لسټ کې بیا زموږ 5 ډیز ټریننګ شو نسټ اسلام آباد کې. نو هغې کې بیا 50 سٹارټ اپ سلیکټ شو. نو 50 کې 40 چې کوم اگر رنر سپورټ 10 چې کوم وینرز و، نو موږ وینرز کې فرسټ وکړه. 7.5 ملین خلق 7.5 لاکھ 7.5 لاکھ کی. ہاں مائل کا 75 لاکھ 7.5 لاکھ هم ډیر دی، خو پورا پاکستان کې ظاهر خبر ای آئی ایکسپرټس اوس خو ډیر زیات دي. هغه وخت کې لالس کاله مخکې دومره نو. هاني یو ډیر زبردست خبر وروړی موږ له د ای آئی والا، هغه به هغې باندې هم خبره کوو چې یو ای آئی روبوټ دی، هغې آرټ ورک جوړ کړی، تاسو به کتلی وي زموږ پروګرام کې. هغه به تاسو په هغې به وروستو خبره کوو. ښه دا وټ واز د بیسک تیم چې یاره کور کې تاسو ناست یې
او تاسو ډاکټر سره خبرې کوئ. دا خو ډېر اسان غوندې پروجیکټ نه او که مشکل و نو څنګه مشکل و؟ ذکی بھائی بیسیکلی پاکستان کې لګ د ټیلی میډیسن د ټیلی کنسلټیشن کانسپټ چې دی کنه لګ بدل دی. دلته نارملی پیپل چې دی کنه هغه ټیلی کنسلټیشن سرویسز والی نو هغه سوچ کوي چې دا ټیلی میډیسن دی، خو هغه ټیلی میډیسن نه دی. ټیلی کنسلټیشن کې داسې کېږي چې لاسې تاسو ډاکټر ته کال ملاوي او تاسو وایي ماته هیډیک دی. نو ډاکټر چې کوم دی هغه دا ډایګنوز نشي کولی چې تاسو ته هیډیک د مایګرین وجه نه دی یا ډپریشن وجه نه یا تاسو ته انجری شوی دی کنه. زموږ چې کوم ډیوایسز دي کنه هغه ریل ټایم ډایګنوسس وکړي کنه، هغه به تاسو ته ایگزیکټلی موږ خپل ډیوایسز دي کنه هغه تھرو اوور انټرنیټ کنیکټ کیږي او بیا هغه تاسو ته ایگزیکټ ریزن وایي کنه چې تاسو لیټس سے هیډیک ولې دی، کولډ د وجه نه دی، کولډ وجه نه دی یا فلو وجه نه دی یا ډپریشن دی. نو دا څنګه وایي هغه؟ سوري یو سیټینګ ایٹ یور ہوم رائٹ او تاسو هغه ډیوایس په تاسو دا زموږ خپل یو کټ دی کنه ټیلی میډیسن کټ دی. اوکې زموږ چې کوم میډیکل ټیکنیشین وي یا دینه علاوه چې کوم نرسز وي هغه پیشنٹ وزٹ وکړي او ډاکټر لیس سے اسلام آباد کې ناز دی یا کراچي کې ناز دی یا اینی ویر ان ورلډ کنه نو هغه ور سره کنیکټ شي نو بیا هغه ډایګنوسس کولی شي. رائٹ لکه دې مقصد زموږ دا وکړ دې کانسپټ موږ چې کله سٹارټ کړو دې پسې تیم داو چې زما کور لکه ډبګری کې دی کنه رمداس بازار سایډ ته. نو تاسو چې کله ملته پېښور کې کله تاسو وزټ وکړئ ایوننګ ټایم کنه نو هلته ټول میډیکل سینټرز دي کنه نو هغه زیاتره کسان ریموټ ایریاز نه راغلي. بالکل زموږ کانسپټ دا و چې موږ لکه دی ریموټ ایریا کم کسان دي کنه دې لپاره هلته یو بیسک هیلث یونټ ولګو چې دې ته دلته انیشل ډایګنوسس لپاره راتله ضرورت نه وي کنه. اټس جسټ لایک ټیکینګ د هاسپټل ټو دیئر ہومز. ایگزیکټلی هغه علاقو ته چې کوم علاقو کې اسپتالونه نشته دی، سرجنز نشته دی، سوري ایکسپرٹ اسپیشلسٹ نشته، نو دی کا هغه ڈیوائس الته یو شي د دې دا مطلب شو چې هغه اسپیشلسٹ دی الته بوتلو. ابھی آپ کے پاس صرف مطلب ایک ہی بنایا ہے یعنی اور بھی آپ نے ایسے بنایا ہے کہ اگر وہ بازار میں آ جائے اور لوگ ٹیسٹ کر کے وہ جو ہے مطلب گاؤں میں لے کے جائے اور لوگ یوز کر لیں؟ اچھا ہم نے یہ بہت ساری یونٹس بنائے ہوئے ہیں ہمارے پاس بیک اپ پہ 15 یونٹس اینی ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. اگر کوئی ہم نے آرڈر پلیس کرتے ہیں ہم کو سیل کر لیتے ہیں. اور اسپیشل پرائس اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ ایسا پرائس بیسیکلی اس کی ویریشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیٹس سے آپ کو جون سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کنیکٹ کرنے ہیں، لیٹس سے ENT اسپیشلسٹ ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ڈاکٹر ہے تو یہ اسپیسیفائڈ ہوتا ہے. جو ڈاکٹر آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے اس کی پرائس جو ہے ویریشن ہوتی ہے اس میں. اچھا ګرانو کتونکو مونږه نن پروګرام چې کله سٹارټ کړو مونږه ډسکشن په سماګ باندې کړه دا چې کوم لوګي دی تاسو ته ښکاري دي په دې باندې هم دي کار کړی جی لګوئ مونږ. اچھا بیسیکلی کلائمیٹ چینج. اچھا کلائمیٹ چینج میں ہم نے ہماری ایک آرگنائزیشن ہے ایکو ٹور ایکسپلورر کے نام سے جس پہ ہم نے اس سال پاکستان میڈیسن سوسائٹی کا ایک ایوارڈ ون کیا تھا. تو ہم بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ایسے تو وہ ٹریول کرے انڈر ایکو ٹورزم. مطلب جون سے آپ نے ایسے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں جس سے آپ کے ماحول کو نقصان نہ پہنچے. جیسے آج یہاں پہ فوگ پھیلی ہوئی ہے تو اس فوگ کے پیچھے بہت سارے ریزنس ہیں، جیسے سر نے اوائل کو بتایا بھی کال پہ بھی بتایا. تو جیسے آپ نے ٹریول تو کرنا بھی ہے لیکن آپ ٹریول اس طریقے سے کریں کہ اس سے ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اس پہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کل رات کو ہم لوگ نتھیا گلی سے واپس آئے. ہم نے وہاں پہ ایک پراپر ایکو ٹورزم کی ایکٹیویٹی کی ہے جس میں ہم نے مقصبل ٹاپ کا ٹریل ہم نے پورا کلیئر کیا. شاپر ہم ساتھ لے گئے تھے. جن لوگوں نے ٹریولرس آتے گن پھینکتے ہیں وہ ہم نے گن اٹھا کے جو ہے وہ کیا ڈسٹ بن میں ڈالا اور ہم نے پراپر وہاں پہ لوگوں کو اویئر کیا کیونکہ کنٹری ہماری ہے، ملک ہمارا ہے تو میرے خیال سے رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے. ګرانو کتونکو زون نیکسٹ پیکج طرف ته هغې به هم ګپ لګو دي دواړو مېلمنو سره. جی بالکل ہمارے پاس رشید آفاق سر کا پیکج ہے اور وہ ڈاکٹر شیلا کے ساتھ ایک انٹرویو ان لوگوں نے کیا تو دیٹس وائی اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. د پېښور یونیورسټي د سنډیکیټ د خالي نشستونو په انتخاباتو کې په لومړي ځل یوه زنانه پروفیسر ډاکټر شیلا نازنین منتخب شوی او الیکشن یې په خپل نوم کړی. ډاکټر شیلا نازنین ولې فیصله وکړه چې په الیکشن کې به برخه واخلي؟ دوی په دې هکله داسې وایي. مجھے سب سے بڑا امپورٹنٹ اس میں ایشو یہ تھا کہ جو ہم PhD لیکچررس تھے ہم لوگوں نے 2.5 سال پہلے یہ اسٹرگل سٹارٹ کی تھی کہ جس میں ہماری پروموشنز ڈیو تھیں. میں 16 ایئر سے لیکچرر ہوں اور 7 ایئرز میری PhD کو ہو گئے ہیں اور ہماری پروموشنز نہیں ہو رہی تھیں. تو ہم ایک گروپ نے یہ اسٹرگل سٹارٹ کی کہ بھئی ہمیں آگے آنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے خود بات کرنی چاہیے. تو بیسیکلی جو موٹیویشن تھی بیسیکلی
वो ये थी कि जो हमारी प्रमोशंस हैं वो बड़े टाइम से रुकी हुई थी. ډاکټر شیلا نازنین د یونیورسيټي په اویا کالم تاریخ کې لومبۍ زنانه ده چې الیکشن یې ګټلې دي. آیا دوی به مخې ته پراته چیلنجز فیس کړي؟ دیکھیں مسئلوں سے گھبرانا ہوتا تو میں آگے ہی نہ آتی. جو چیلنجز ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جن سے بھی ملاقات ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں تو ایسا ابھی تک ہمیں کوئی ایسا چیلنج فیس کرنا نہیں پڑا اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم آگے بھی نہیں اس کو کرنا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خیبر پختونخوا میں رہتے ہوئے فیمیل کو جو رسپیکٹ ملتی ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر جائیں گے آپ کو میلز چاہے جتنے بھی ہوں, آپ چاہے اکیلی فیمیل ہوں, آپ کو رسپیکٹ ہی ملتی. بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں اور اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ محسوس کر رہی ہوں کہ وہ فیمیل جو گھبراتی تھیں آج تک وہ مجھے دیکھ کر موٹیویٹ ہوں گی. مے بی کچھ فیمیلز ایسی ہوں گی جن میں مجھ سے زیادہ پوٹینشیل ہوگا لیکن وہ آگے آنے سے گھبرا رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں ہم آگے آئیں گے تو کیا ہوگا. تو مجھے ایک ایز اے رول ماڈل لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں آپ مزید فیمیلز دیکھیں گے. ډاکټر شیلا نازنین وایي چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم عزت او احترام زنانو ته ترلاسه کیږي که چېرته دویم جنم هم وي نو دوی به بیا هم وغواړي چې زنانه پیدا شي. خو افسوس چې دویم جنم نشته دی ځکه دوی غواړي چې په دې یو جنم کې د هغو ټولو خلکو په امیدونو پوره پرېوځي. په پیل ځل پېښور یونیورسټي کې د سینډیکیټ الیکشن کې زنانه فرست ټایم چې د هغه شی له تاسو په هغې باندې رپورټ وکړو هغه ویې ګټله یو ښه ساین دی په خاص توګه ما یې زموږ ایجوکیشن ډپارټمنټ دپاره فیمیلز کے لیے ایگزیکٹلی فار د فیمیلز دس از ویری امپورټنٹ. ریان صاحب څه به وایي تاسو؟ نو ذکي صاحب تاسو د نن سبا چې کوم د موسمیاتي بدلونونه راغلي دي او نن چې دا کم دون په ټول پاکستان کې خو دی په خاص توګه پنجاب او اوس خیبر پختونخوا کې هم دا 2 ورځې وشولې چې ډېر زیات. نو ما ذکي صاحب دا زه اکثر پارک ته وخت زما حیات آباد خبره بس صرف وکړم نور پېښور پرېږده وه چلته کوم دا د پرایویټ سکولونو دا بسونه دي د پوره حیات آباد دپاره دغه 3 بسونه چې دي که نه دا لودګۍ دپاره د خیچنوالي دپاره دغه پوره دي. دومره لوګې ولي دومره لوګې چې تیر شو تاسو به وایي که نه چې دغه د ډینګ دغه څه دی هغه فوک چې هغه که نه وشو که نه. نو زه وایم چې په دې باندې هم حکومت له پکار دي او خاص کر د سکولونو والا له هم پکار دي چې تاسو خو په خپل ایجوکیشن کې هم دغه وایي چې یاره د پلوشن دی او د ماحول صفایي او د ماحول صفا سوتره ساتلو دپاره هر چا له خپل کردار ادا کول ریالایز کوي نه دی وخت چې دا څومره خطرناک دی خو اوس د لاسه وځي لګیا دی دا او چې د لاسه ووتو نو بیا ډېره مشکله به شي. کورونا سے بھی خطرناک ہوگا بہت خطرناک. بل ذکي صاحب هر سړي خوښه ده چې چېرته ګندي بس ورته ولګوي او لوګي خیږي. نو د دې دپاره مې مخصوص ځایونه پکار دي. ما شروع کې د لندن مثال ورکو آپ سن رہی تھی 1952 میں جب یہ چرچل اس وقت پرائم منسٹر تھا صبح جب اٹھے تو ٹائمر سب نے لگائے ہوئے تھے الارم لگائے ہوئے تھے صبح اٹھے تو مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پردہ ہٹایا تو ابھی رات تھی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں رات میں اٹھ گیا تو دوبارہ جب سونے لگا دیکھا گھڑی کو تو حیران ہو گیا. کالز پہ کالز آ رہی تھی لوگوں کی کہ ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا ادھر یہ ہو گیا ہاسپٹلز بھر گئے ہیں ګرانو کتونکو دا موږ ډېر لایټلی لګیا یو. دا هغه وخت چې 1200 کې د ورډزورث کیټس او شیلې دا 3 شاعرانو دی لندن نه لاړه او لندن نه دی ولې لاړه دی ویلي چې دلته تاسو دا ماشینونه او دا انډسټریانې جوړې کې زمونږ د اوسېدو دا ځای نه دی او دی کنټري سایډ ته لکه کلو ته لاړه او هلته اوسېدل شروع کړه
نو هلته بیا ډیفوډلز ولیکل او دا خسته خسته نظمونه ولیکل د دې به د نیچر تعریف کولو بیا زموږ خلک هم ستاسو ګوري چې هر یو کس ځان له یو فارم هاوس ضرور جوړ کړی چې څوک پیسې لري کلو سایډ ته ولې چې هغه ته پته چې دلته اوسېدل اوس ګران دي شوال څه اوس پایپ لاین کې څه دي ستاسو سر فی الحال مونږ چې دی یو خپل پاکستان فرست هیلث اے آئی چیټ بورډ مونږ جوړ کړی دی اور انشاءاللہ مونږ هغه ودن من به لانچ کو کنه نو لکه پاکستان کې دینه پہله چا نه دی جوړ کړی کنه اور هغه تقریبا 50 to 70 پلس لینګویجز چې دی هغه سپورټ کوي مونږ ایون دا دومره لکه ایزی کړی دی چې خلکو ته لکه دا مشکل وګړي چې هغه په اپ لاړ شي یا په هغه په ویب سټ لاړ شي اور اے آئی ډاکټر سره چیټ وکړي کنه مونږ هغه راوستو دی واتس اپ چیټ باندې کنه لکه تاسو واتس اپ چیټ باندې سمپلی ورته وایس نوټ هم کولی شي چې پښتو کې کوي سندھی کې بلوچي کې اردو کې هغه به تاسو ته ریسپانس راکړي کنه نو هغه تاسو ته انیشل ډایګنوسس هغه لیول باندې وکړي اور لیسه تاسو ته ډاکټر اپاینټمنټ بکاري نو مونږه تاسو لا ډاکټر اپاینټمنټ مونږ کولی شو آرټیفیشل انټیلیجنس ډیر تیز روان دی تاسو هغه یو پیکج چې کھولے بالکل بالکل کیونکہ اے آئی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کچھ ہفتے پہلے اگر آپ کو سر یاد ہو کہ آئیڈا دا فرسٹ سیلیبریٹی یس آرٹسٹ روبوٹ تو اس نے ایک جو ہے خطرناک خدای ګوره چې انسان د الله کارونو کې چې ته لاس وایې کنه نو اتوماتیکلی خطرناک لکه بل ورځ مې کتو یو روبوټ لکه هغه خیال دی نه راخلي دا کنه دا چرته لږ ګډ ورشو او په دې سر باندې چاله گزارونه شروع کړو یا په بری نو دا هم لکه ډیر زیات لکه دغه ده کنه ټیکنالوژي دا څو وخت پکې لکه سر میں کہہ رہی ہوں کہ شوال سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامس میں بات کریں گے کہ جو ڈیوائسز ان لوگوں نے بنایا ہے وہ پریکٹیکل جو ہے ہمارے پروگرام میں لا دیں اور پریکٹیکل لوگوں کے لیے دکھا دیں ہم تو دیٹ از اندر تھنگ اور چیٹ جو آپ نے کہا اس کا جو ہے اگر جب آپ بنائے صحیح طرح سے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے تو اس کو پروگرام میں پریکٹیکلی سب لوگوں کے سامنے دکھا دیں. اچھا اب ینگسٹرز جو اے آئی کے انٹرسٹڈ ہیں هغه ته بس وایي تاسو چې هغه ولې چې ټول ینګسټرز گیمز هم کوي اے آئی جنریټډ اپس هم یوز کوي نو هغه ته بس وایي تاسو زکی بھائی دیکھیں ټولو امپورټنٹ پوینټ دی کنه لکه زه خپل کله کله ټریننګ سیشنز هم کوم ګران مختلف پلیټ فارمز باندې ما کړی دي نو نن سبا چې کوم زموږ یوت دی چې کوم جنریشن زیډ موږ ورته وایو کنه هغه میکسیمم ټایم خپل ویسٹ کوي لګیا دی نن سبا یا انسټاګرام باندې یا پبجی باندې یا نور ایکس وائی زی ایکټیویټیز باندې کنه او ټول لکه داسې واړي چې موږ لکه یو شپې وده شو سهار پاسونه موږ ملینیر یو کنه هغه وجه نه دی چې د کله په بیٹ کوین کې انویسټ کی کله په فورس ټریډینګ کې ایگزیکټلی شارټ کټس واړي کنه چې موږ بس اوور نایټ چې د ملینیر شو کنه نو لکه زما اوس کیریئر تقریبا 10 ایئرز آلموست کی کنه 10 ایئرز زما کیریئر سٹارټ دی کنه نو کم ټایم چې زما د ایج زد دی چې کوم نو ما د اکټیویټیز نه کولو لکه ما هغه ټایم سپینډ کولو په هارد ورک په سټډي په الګوریدم سټډیز باندې په سافټویر سټډیز باندې کنه نو هغه ماته اوس لکه د دومره کال پسې د لګ آوټپوټ ورکی لګیا دی. Thank you so much for coming into our show. ډیره مننه ګلایان صاحب تاسو هم ډیره مننه ګرانو کتونکو زه هاني وتا سو اجازه غواړم خو تلو کې پاکستان د لپاره ډیره خوشخبری چې اول هغه ټیسټ میچز سیریز وګټلو یو کې نه او بیا انګلند نه او بیا اوس آسټرالیا نه ون ډے سیریز وګټلو او دواړه میچونه چې کوم او هغه سپیسیفیکلی ټیک د بالرز په نامه خوده خو هغه کې د پاکستان د لپاره فور د فرست ټایم اوپنر چې کوم د دې پیرو هغه اوپننګ پیر ډیر خستا مطلب اینکر پرنګیال ته ولاړو او هغه بالرز ډیر ښه سپورټ کا بالرز کې جی حارث رؤوف ورسره نسیم شاه شاهین شاه افریدي دی درې مانو بلکې حسنین هم ډیر ښه بالینګ وکړ او چې بیا ستا بیټسمین تا سپورټ کی نو اتوماتیکلی هغه تا فیلډینګ ډیر پور and there was no dedication whatsoever so well done Pakistan team او مونږ تاسو نه دې سری اجازه وړو پاکستان زنده باد.